وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. دا دریم نمبر حدیث مبارک دے دی باب نم دے لیس المؤمن بالطعان، چی مومن بندہ دے بد کلام او بد زبان بنی. دا مومن بندہ دخلین بد خبر او پچگوئی دا بدا مومن دخلین نوزی. دا دی سلسلہ کی دا دی باب دریم نمبر حدیث مبارک دے. حدیث مبارک دا مومنان امور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے کہ ان یہودا اتوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود دا دور جہان و سردار محبوب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواترال فقالوا السلام علیکم. السلام علیکم فزیبان دیوی السلام علیکم، لام پکیونوی او خلای تاوراتاو که نبی علیہ السلام تے دوکا ورکولا. السلام علیکم مانا دا پتا دے دا اللہ سلامتی، دا اللہ تعالیٰ طرف دے پتا بانی خوشحالی وی خیر دے دا تملاوشی. او السلام علیکم مانا دا چتا تا دے مرگ راشی چکل پاکی لامو نوے. نبی علیہ السلام تے وی چے السلام علیکم. یہودو پیغمبر علیہ السلام دشمنانو. فقالت عائشة وعلیکم، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ او تجواب ورکو چی پتا سے دی مرگ وی، پتا سے باندر داسی شی. ولعنکم اللہ، پتا سے دخدے لعنتی. وغضب اللہ علیکم، دخدے غضب دی پتا سے باندر. قال مہلا یا عائشتو، بی علیہ السلام فرمائے چی عائشی پریگی دا او علیکی بالرفق، نرمی اختیار کا. وإیاکی والعنف والفحش، او د سختینا او د بد کلامین ځان بچ کا، ځان وسات د دې خبرونه. داسې خبرې دی ته مو ورکو، داسې جوابونه. نو قالت د مؤمنانو مور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ او فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کو چې اولم تسمع ما قالوا، دا دای چې کوم خبرو کې د تاسو وانورې دي. نو قال نبی علیہ السلام فرمایل چې اولم تسمعي ما قلت، ما جس جواب ورکو نو تاوان اوریدو. رددت علیہم، ما هم دوی ته داسې جواب ورکو چې وعلیکم السلام، په تاسو دې مرګ وي او تاسو باندې دې مرګ راشي. نو فیستجاب لی فیهم، نو ما زما دعا د دې په حق کې قبول شوه. او ولا یستجاب لهم فیه، او د دې بد دعا زما دپاره قبول نه شو. دوی خو نبی علیہ السلام ته خیرې کولې، الله تعالی هغه قبول نه کړي. او ما چې څه جواب ورکو نو بس هغه د دې دپاره قبول شو. دی باندې به د خدای غضب وي او لعنت وي ور باندې، خو ته په ظاهر دوی ته سخت الفاظ او بد کلامي د دوی سره مه کوه. دا د دې حدیث مبارک مفهوم دی. دیم حدیث مبارک د حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت دی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چې دوار جهان سردار محبوب رسول الله مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کئی چې لیس المؤمن بالطعان، مومن چې دی نو هغه طعان نی، طعنی بچاته پیغورونه به نه ورکوي. ولا اللعان، او نه به مومن شابه لعنت وي. ولا الفاحش، او نه به بد کلام وي. ولا البذیء، او نه به بد زبان وي. داسې ژبه به نه استعمالوي چې په هغې سره بل ته تکلیف میلاو شي. دریم حدیث مبارک د حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ نے روایت دی
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال چې محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل لا ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا یو کس چې ذی وجهین وي او د یو ځای نه خبرې وړي بل ځای ته یو سره په یو شکل سره پیش راځي او بل سره په بل شکل سره پیش راځي د خلکو په منځ کې زړه بداوی راولي د خلکو په منځ کې چغلخوري کوي داسې کس هیڅ کلم امانتدار نشي کېدی دا د خلکو په منځ کې غلطې خبرې وړل دا هم د مؤمن شان نه دی. څلورم نمبر حدیث دی چې عن عبد الله رضی الله عنه قال الأم اخلاق المؤمن الفحش په ټولو کې کمینه اخلاق د مؤمن هغه بد کلامي ده چې د خپل نه بد کلام او بد خبرې وباسي. او اخیری حدیث مبارک د دې باب حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب يقول ده حضرت علي رضي الله عنه په حواله سره دا حدیث مبارک ذکر کوي چې حضرت علي رضي الله عنه فرمایل لعن اللعانون څوک چې په بل باندې لعنت وایي نو په دې باندې لعنت کړی شوی دی په چا باندې لعنت ویل نه دی پکار مؤمن بنده باندې خو قطعا لعنت نه دی ویل پکار. حدیث مبارک مفهوم دی چا چې دی او مؤمن د پاره د لعنت الفاظ استعمال کړي د خدای لعنت دی په هغه باندې یا په مخامخ ورته یو کس مؤمن ورته چې پتا د لعنت نو دا د لعنت د الفاظ په دغه ویون کې باندې په خپل پروزي لعنت دا د الله د رحم او کرم نه لریوالی ته لګي چې خدای رحم او کرم معامله د لعنتی کسر نه کوي. څوک چې بل مؤمن ته لعنتی وي یا وته چې پتا دی د خدای لعنتی دا لعنت په دی ویون کې باندې په خپل پروزي. نو حضرت علی رضی الله عنه نو وی چې ما واوریدل چې هغه فرمایل چې لعنت کړي شه د په لعنت کوونکو باندې څوک چې په چا باندې لعنت وي نو په دې خپل لعنت کړي شه د خلینو د لعنت ول ټکی او داسې الفاظ نه دی وستل پکار. نو قال مروان د دې الفاظ تشریح کوي چې لعانون هغه خلق دي الذين يلعنون الناس هغه خلق چې په نور خلق باندې لعنت وي. د علي رضی الله عنه د دې الفاظ مفهوم دا دی چې هغه کسان چې په بل باندې لعنت وي په هغه باندې په خپل لعنت وکړي شي. سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله تبارك وتعالى زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. نبي عليه السلام د ټولو امتیانو ګناهونه معاف کړي. الله تعالی سم چې واورېدل سم وویل په دې موږ ته د عمل توفیق نصیب خپل رضا او د نبي عليه السلام کامله تابعداري مو نصیب کړي. ګناهونه مو الله تعالی معاف کړي. آینده ژوند کې به هر قسمه ګناهونه محفوظ اوساتي. زموږ د ټولو کامله اصلاح وفرمایي. شریعت مطهره مطابق ژوند مو نصیب کړي. نبی علیہ السلام د سنت مبارک مطابق زندگی مناسب کی. الله تعالی پریشانی مشکلات د ټولو ختم کی. بیمارانو ټول ته صحت کامله نصیب کی. مشران کشران چې زموږ سمره وفات لري ټول بخنه وفرمایي. استادان مشایخ چې زموږ کوم ژوند دي په غوړونو کې برکتونه واچي. کوم چې وفات دي الله تعالی بخنه وفرمایي. الله تعالی د خیر او د رحمت باران را باندې حجونو د امر سعادتونو بار بار نصیب. الله تعالی په ایمان مخاتمه نصیب کی. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.